په خیبر پښتونخوا کې د بیلې د زیاتو بیو مالیې یا ټیکس له امله د سنگ مرمرو درنګونو کارخانې د احتجاج په توګه تړل شوي دي. د درنګونو کارخانو اتحادیه وایي چې توانایي د زیاتو بیو مالیې له وجې په پیداوار خرڅونه زیات شوي او نشي کولی چې په ګرانه بیلې کارخانې وچلوي. د سنگ مرمرو د کارخانو او درنګونو اتحادیه وایي چې په شمالي او قبایلي ضلعو کې درنګونه تړل شوي او د هغې له وجې کارخانې خام بندې دي. د اتحادیې مشر سجاد خان وایي چې د حکومت لخوا د بیلې په بنیادي یونټ کې د مالیې سره نږدې 8 روپۍ اضافه شوي او صوبایي حکومت د درنګونو په یو ټن د 300 تر 2000 روپو پورې اضافه کړي. د بیلې قیمتونه مقررولو ادارې د کارخانو په ټیکسونه هم 3 چنده زیات کړي دي. د دې بجټ سره وفاقي حکومت د ایم ډي آی بجلی په ریټ کې د 500 روپۍ نه 2000 روپۍ پی کیلو وټه اضافه وکړه چې 500 روپۍ کیلو واټ بیه وه. نو د 100 کیلو واټه ټرانسفارمر خرچه 40,000 روپۍ وه، اوس به دا 1,50,000 روپۍ ته زیاته شي او دغه رنګه د 200 ټرانسفارمر فکس ریټونه 3,20,000 روپۍ ته زیات شوي. نو دا په ټیکسونه په کارخانو پسې لګي. نو دا د برداشت نه بهر دي. د اتحادیې وینا ده چې صوبایي او مرکزي حکومتونو سره د خبرو وروسته هغوی په دې سلا شوي چې په دغو ټیکسونو کې کمې راولي، خو تر اوسه عملي شوې نه ده. اقتصاد پوهان وایي چې بیلي په کارخانو کې یو بنیادي حیثیت لري او د توانایۍ د زیاتو بیو له وجې په برآمده څیزونه منفي اغېزې کېږي. اقتصاد پوهان وایي چې بیلي په کارخانو کې یو بنیادي حیثیت لري او د توانایۍ د زیاتو بیو له وجې په برآمده سیزونو منفي اغېزې کېږي. اقتصاد پوه عدنان احمد وایي چې توانایي په صنعتونو کې یو بنیادي یونټ دی. د دې په بیو کې زیاتوالی مطلب دا دی چې په پیداوار خرڅونه زیاتول دي. زمونږ چې کوم مقامي صنعت دی په هغې کې به په پیداوار خرڅونه زیات شي او هغې نه به اخیستونکي متاثره کېږي. د بجلۍ د قیمتونو مقررولو ادارې نفرا د بیان تر مخه د روانې میاشتې جولای نه به د بجلۍ یو یونټ بیه 5 روپۍ او 2 پیسې عملي کړی شي او دې سره به د بجلۍ د یو یونټ بیه د 20 روپو نه 15 روپو ته زیاته شي. په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت سوداګرو او ولس د بجلۍ د ګرانۍ په ضد احتجاجونه هم کوي چې هغوی ته د اوبو د بجلۍ په قیمت بجلي ورکړی شي. د سنگ مرمر اتحادیه وایي چې د پاکستان اساسي قانون هم هغوی ته دا حق ورکوي چې د اوبو صنعتونه دي د اوبو په بیه بجلی ملو شي. سجاد خان وایي چې د پاکستان د اساسي قانون کې د 13م ترمیم وروسته د دې باقاعده ماده موجوده ده چې د صوبې وسایل په صوبو وکارول شي. موږ د اوبو بجلی استعمالو، زموږ نه د اوبو قیمت واغستل شي. په سیل ټیکس او د بجلی د ایم ډي آی په لوټ کې د اضافه واپس واخلي او په جی اس ټي کې دی رعایتونه ورکړي. اتحادیې وایي چې درنګونو د احتجاج له امله صنعتونو ته سپلایي بنده شوي چې له وجې په سلګونو کسان د بیروزګارۍ سره مخ دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 په خیبر